بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا قلنا إن الحانس في اليمين إذا ذهب ماله كفر بالصوم، لأن التخيير في أنواع التكفير بالمال والنقل عنه إلى الصوم للعجز في الحال مع توهم القدرة فيما يستقبل تيسيرا للأداء، فكان من قبيل الزكاة إلا أن المال هنا غير عين. ليس هو لتركشن منگا په امر کې تقریبا دا څلورم باس دی کوي. اول باس په نفس امر کو څلور اجزام به بیان کړو، او به ورپسې دویم باس مامور به کې وغه کې وو اجزا بیان کړو، او به دریم باس د حکم په تقسیم کې حکم په دوه قسمه کوم چې په امر سره ثابتيږي، ادا او قضا. دا دا تعریف هم کړو، دا دریم باسو قضا تعریف هم کړو، او به د ادا مثالونه او د قضا مثالونه په حقوق العباد کې او حقوق الله دوړ کې بیان شوی. دغه ځای پورې دریم باس. څلورم باس به موږ د ادا او قضا په منځ کې فرق کولو. ادا چې موږ ویل قدرت متعارفه چي ده، دا په دوه قسمه ده، یو ممکنه ده یو مؤثره ده. او به قدرت ممکنه او مؤثره کې فرق دار چې قدرت فجي مال څلورم بس د ادا او د قضا ترمنځ فرق کولو ښه. او فرق دا چې قدرت ممکنه ادا لپاره شرط ده او د قضا لپاره نه ده شرط. دا قصه شوی وکنه پرم د قدرت ممکنه تعریف هم کړو، بلکې موږ پوره قدرتونه بیان کړي چې قدرت په درې قسمه ده: متعارفه ده، حقیقیه ده، مجازیه ده. مدار د تکلیف چې کوم دی هغه قدرت متعارفه ده، دوه اقسام دي: ممکنه مؤثره. ممکنه تعریف هم کړو چې یو بنده ته په فعل باندې دومره قدرت ملاو شي چې هغه ته بغیر د حرج نه هغه فعل کول ممکن وي. او به دا خبر موکړه چې قدرت ممکنه د ادا لپاره شرط دی، د قضا لپاره نه دی. کچره د قضا لپاره شرط شي به دوه وجوب راشي په واجب واحد کې، دا پرون ویلو کنه. او به د منځ تفریعات شانم کړیو، او د قدرت میسره بیانم به کړیو. قدرت میسره چاته ویل کی چې یو بنده ته هغه فعل کوم چې په واجب وي هغه دا کول شي، امکان ورته هم وي او باقي یو صفت زائد هم وي، یعنی سو اسانتیا وته هم وي. او به د لپاره حکمی فرق هم بیان کړو د ممکنه او مؤثره ترمنځ، چې بقای واجب د لپاره وجود د قدرت ممکنه شرط نه دی، خو بقای واجب د لپاره د دوام د قدرت مؤثره دا شرط دی. تفریعات هم کړیو که زکات کی چری مال هلاک شي زکات ساقطیږي. همدغه شان په عشر کې هغه فصل هلاک شي عشر ساقطیږي. خراج کې ازمکه کې صلاحیت ختم شي، باران نه ونشي، ازمکه بنجر پاتې شي وغیرہ، په دې سره خراج ساقطیږي. هغه قسم کولې وکنه. اوس په کې لږ مخ کې نور ورځي وایي چې د قدرت مؤثره د بار یو بل مثال هم بیانې. تاسو وګورئ لکشن د دې څلورم بس کې د قدرت ممکنه او مؤثره تعریفونه دي، او په یو معنی تفرید داسي وي، هر یو د بار مثالونه دي. نو قدرت مؤثره د بار دو مثال بیان شو. ورغوري درې مثال ولدارې کله چې وصله په قسم کې حانش شي، هغه اول نمبر حکم د کفاری مالیه دی، غنه پس کفاری بدنی ده. کفاره مالیه هغه کو ته مکمل اختیار دې درې شي نه دي: یا به غلام آزاد، یا ولس مسکینانو ته روټي ورکې، او یا ولس مسکینانو ته کپڑے ورکې. دا څه کنه ده. نمنګ وایو چې دا واجب مالی دی. خدا قدرت دا کفاره مالیه په حنس د یمین کې دا واجب مالی دی. واجب مالی کې موږ ویل کوم یو قدرت شرط عام طور قدرت مؤثره. په دې راته دلیل پیش کړي چې دغه قدرت مؤثره شرط دی نو څه دغه کېږي. اول دلیل دا دی چې
دریو کې ته الله اختیار ورکړی دی که غلام آزادې کلس مسکینانو ته روټۍ ورکې کلس مسکینانو ته کپڑے ورکې دا دریو کې اختیار دا د یو سر دلیل دی کنه یو سړي ته درې چانس ای دا سانه ده کنه یو چانس یو ده درې دا کې کدا کې کدا کې خپل وخت دی دا کم چې تاسان ښکاری هغه کوه دا د یو سر دلیل دی یو دویم نمبر تاسو لږ توجه وکړئ یو سړی دی هغه کفاره مال ته هلاک شو مطلب پیسې ورسره نشته دی نو ته به حکم دار تر ته اوس روزه دي سي درې روزه باندې سي سره د دینه چې د مال دراتلو امکان شته لري کې دې شي مال نن نشته سبب به راشي کنه به مو ته خیر د امکاني اگر کشتره چې مال به دوباره راشي به هم د حکم دار چې څه کوا روزي نيسا کچې دې کې قدرت میسره نه وي بلکې قدرت ممکنه وي په کاردار چې کله امکان موجود دي خبرې چې مال به دوباره راشي روزه ته اجازه نه ورکولې بس مال تصور کوي براشي لکه صدقه فطر کې د مال ټول هلاک شو صدقه فطر دین دی ورکړي انا ختمي کېدم کله چې مال را لغه ورکې نه رسې په قسم باندې حج کې د حج باندې قادر شولې قدرت ممکنه باندې مشروط در روان دي او قافلن نو تلاغینه بس غریب شولې حج دنه نه ختمي دلته کدنه غریب شولې بس اگر که امکان شته چې مال به پیدا کیږي به هم ته خیر دې زلال شو چاته صوم ترال شه روزي ونیسه دا دو دلایل د چا دي د یسر دي یو دا چې کفاره مالیه کې دی بل دریو مینس کې اختیار د یسر دلیل دی او دې آینده کې سره د دې نه چې امکان د دوباره د مال دراتلو شته خو به مو ته خیر دې ورکه که بس د روزي ونیسه پوه شولې به نو معلومه شولا چې کفاره یمین کې کفاره مالیه دا مشروط ده په قدرت میسره باندې وته ګورئ ولهذا قلنا او قدرت میسره حکم غتا استاد ده کنه د قدرت ممکنه حکم دار چې د بقای واجب د پاره دوام د قدرت ممکنه شرط نه ده او میسره کې حکم دار چې د بقای واجب د پاره دوام د قدرت میسره شرط دی وسو ګورئ ولهذا قلنا دې د وجنا مونږ وایو چې د بقای واجب د پاره قدرت میسره دوام شرط دی ان الحانس فی الیمین چې دی اذا ذهب ماله کله چې د مال لال شي کفر بالصوم کفاره بدر روزي معنی ور کوي معنا روزه بنی سي وللان التخيير دې نه دوه دلایل بیانې اول دلیل ذکر تخيير فی انواع التکفیر اختیار د تکفیر په انواعو کې بالمال په مال سره التکفیر بالمال چې دا مال تکفیر سره متعلق دی اختیار فی انواع التکفیر بالمال اختیار د سړی ته ملاو دی په انواع تکفیر بالمال کې یو والنقل عنه او نقل کېدل د مال تکفیر بالمال نه الى الصوم روجیتا کلا للعجز في الحال چې په الحال د مال نه عاجزي ما توهم القدرت فيما يستقبل سره د دې نه چې توهم د قدرت شته په آینده زمانه کې بهم توي نقل منتقل شه روجیتا دا دواړه چې کوم دي دا دواړه لان التخير او دغه شان لان النقل دا دواړه تيسيرا للاداء دا ثابتي تيسير په ادا کې دا تيسيرا دا خبر دی ښا لان التخير د بارا خدا اصل کې تمیز دې په زیاده خبر ورال شوی ودرېدلې دي پوه شو دې اختیار په انواع او تکفیر بالمال کې یو همدغه شان یقینا نقل د صومنا سره د دین چې توهم د قدرت شته په ما استقبالو کې يثبت تيسيرا للاداء دا ثابتيږي د وجه ثابتيږي په اعتبار د تيسير سره د ادا لپاره یعنی دا کې تيسير دی فکان من قبیل الزکات نند دا زکات د قبیله نشو او زکات مبارک مونږ ویلو دا په قدرت میسره باندې مشروط دي دام په چا باندې شو قدرت میسره الګ برو ګره اعتراض راغی جواب دی یو دی هشک اعتراض راځي ولغه وکړو ازم سبق کم دی کنه هشک اعتراض زاره چې تاسو وی چې کله په ډیرو انواعو کې اختیار وی دا دلیل دی یو سر دی نو صدقه فطر کوم ډیر انواعو کې اختیار دی نصف سوور کده غنمونه یا د کشمش چې ورته وي دا غینا
پورا سوا ورکه د وربشونه یا د قجورونه اختیار شو کنه شو سره د دین بیان روان دي صدقه فطر په قدرت میسر نه په قدرت ممکنه باندې مشروطه ده سوال پوه شو جواب داري مولوی صاحب دا خبره مطلقاً نه ده چې کله دوا او دریو کې اختیار وي دي کې به یې سروي دا اله د چې دوا او دریو شیاو کې اختیار وي او دوا او دریو شیاو کې مانن او صورتن تفاوت وي څه به کیوي مانن او صورتن به کې تفاوت وي لکه مثال دلته چې کوم خبره مو وکړه غلام آزادول مسكين ته کپڑے ورکول مسكين ته روټي ورکول دي کې صورتن بالکل تفاوت دي او تاسو ته معلومیږي غلام بیل شي د روټي ورکول بیل شي د کپڑے بیل دي معنا هم تفاوت دي قیمت بر غلام بیل شي نو لس مسکینانو ته روټي ورکول بل قیمت د کپڑو ورکول به دا غین ډیر قیمت دي نو قیمت کې ډیر غټ تفاوت دي اپاد شلو نصف سوا غنم ورکول نصف سوا کشمش ورکول او پورا سوا جوار ورکول وربشي پورا سوا قجور ورکول نبی رسول په زمانه کې دي قیمتونه اگر که صورتن دي کې تفاوت شته غنم بیل شي دي وربشي بیل شي دي غنم بیل شي دي قجوري بیل شي دي خو مانن به کې تفاوت نو قیمت یو شان دي نصف سوا غنم او پورا سوا قجور سره قیمت برابر نن سوام دي دغه نشته دي کې تخیر نه دی تخیر علی شکل دوا او دري اشیاوي او پاره کې مانن او صورتن تفاوت وي په دې سوال پوه شئ نه خو اوټ سوال وکړه از خپل کتاب د حل لپاره چې کوم سوال لغې توکل دی سوال دا دی چې تاسو ول د کفاره بالمال چې په هنس کفاره بالمال په هنس کې یمین کې دا د چا د قبيله د زکات نه ده دا خبره دې ټیک نه ده ولی اورا هغه دا چې زکات چې کنه زکات کمال د نه هلاک شو نصاب دا پرون مونږ ویلیو کا تل نصاب مالک شوی کال درمانی تیر شو زکات درمانی لازم شو او زکات نه دی ورکړل ټول مال درنه هلاک شو نو موږ پرون ویلو زکات هم درنه لاړې زکات حکم ختم شو تل دم دسیدا کمال درنه هلاک شو کفاره مالیه ختمه اوس به څه کې روزه بنسي خلق فرق دی وکیلا کچری مال دوباره په زکات کې راشي بل مال نو به درمانی زکات واپس نه راځي اعاده زکات نه کیږي حق په مال مانی نصاب تورسی او کال به دیر شي به باغې مانی نفس خپل بل زکات راځي او زول زکات مال د لراله زول زکات د معنی دی راځي خدل تک شریته درې روز روزي نه دی ویلي مال ټول هلاک شو روزو ته خبر رااله خروجي دلانی دی نه ولي د بربه مال رااله چا د پیسې درکړي صدقه کړی تا نو واپس خبره مال تراځي وګوره یاد واپس مال تراله کړه روزي باندې کار نه کیږي بس برمان نه به ورکي الته دوباره زکات کې دوباره نه راته ولته دوباره راځي مال ته خبره سوال پوه شو نو ته څنګه چې دار قبيله د زکات نه جواب داري مولوی صاحب زکات چې ده کنه دا په مالی معین کې واجب وي کوم نصاب تاسو سره در سره په مکه کې دا واجب وي په کوم مال کې واجب وي مالی معین کې دلیل به سره مال د زکات د پر قران کې او حدیث کې ضرب ګرځیدل دي وفي اموالهم حق للسائل والمحروم تاسو په مالونو کې حق للسائل دا زکات دی هغه حق دی چې د سائل لپاره دی یعنی زکات زکات د پر الله پاک په دې آیات کې تاسو کې کتلی مال ضرب وګرځول دا څه ده دغه شان نبی علیہ السلام وی وفي خمس من الابل وفي خمس بپنځم اوخانو کې شاتون زکات د باره به وفي خمس من الابل ضرب وګرځول لنډه دار چې زکات د پاره نصاب ضرب دی تاسو ده کنه او په انتفاع د ضرب سره انتفاع د شام راځي مظروف هم راځي چې کله ضرب ختم شو مضروب هم ختم شو صحیح ده او په کفاره مالیه کې دا کفاره مالیه چې دا په معین مال کې نه دا واجبہ پچا کې نه دی معین مال کې نه دا نبی علیہ السلام ولا مال ضرب نه جوړ کړي نو قرآن کې مال ضرب جوړ شوی نو معین مال کې نه دا واجبہ کچري مال درنه لاړې سوم ترالی واپس مال رااله
د کفاره دې سکار نشته چې خپلانی مال کې و نه کار وخت کې و مال کې راځل نه که دوباره مال را لې بیم واجب ده خو زکات چون کې معین مال کې او کم معین مال لاړې زکات هم ختم شو که دوباره بل مال را لې حمال خونه دې کم کې چې واجب و ناراضي به خبره مانی مثال به تور مانی دیندا کسان دلته ناس سری کړ پدې کې زیو مې د کم د وسامي والا کسان دي پدې کې با یو کس مال وبر راوړي تاسو دا کنه تا ټول لاړ یو مړ نه وړل واپس پکې نیم رال هغه وجوب پاتې دی وس په موسم بداسو کې په یو واجب دراوړي دي علم ده کنه اکمال چې دا سره به مال وبر راوړي صرف دا بل به نه راوړي معین می کو ابه دا بارو ته لاړ ادا نور کسان ټول باقی پاتې دي بس هو ختم شو ما څه ویلم دا به راوړي معین بیات کړو نه رسیبي دغه شان زکات معین مال کو که معین مال ختم شو زکات ختم او بعد شروع کفاره مالیه ام غیر معین مال کو مطلق بس تاسو کسانو کې یو کس راوړي کوي مسله باندې پوه شئ بل نتیجه وره نتیجه دا د کچری او سړی نصاب مالک شي کال پیتیر شي او مال د خپل هلاک شي بس دته زیته پکې نه دی کړي خپل مال هلاک شو زکات تلاړه ختم شو مسکینان دانه شي ویل چې زمنګ مال کې د زیته کړي د نصاب کې زمنګ زکات پروت د مال هلاک ولې کو خپل هلاک شو د خوند هلاک کړي ظلم او زیته کې نشتا خو زکات کې مسله دار کې یو سړي د مال راوخت قصدن هلاک کو زکات نه ختميږي ټول مال خپل نصاب قصدن استهلاک صورتو هلاکی کو نو زکات وسور کې قرض او بیسلی غریبانو له زکات ور کوي دا ولی په دغه مال کې د معین مال کې د غریبانو حق جوړ شوی او د خپل مال چې هلاک ور سره د غریبانو حق هم هلاکو اوس په لازم د چوری کې وتا وګوره فرق شو بچا کې هلاک او استهلاک کې ولی معین مالو او کچری او سړی قصدن مال هلاک کو کنه قصدن کفاره مالیه کې به مو تقریباً نشي ویل چې زمنګ مال راکا زمنګ کفاره لازم شي وته را نه ګډه وړه کړ نه معین مال کې نه وا اته بده کو نه وکم چې ما هلاک کړي نه که هلاک صورت وی ام سم ته برازي که استغلاق صورت وی به هم چاته راځي د سینه وای قصدن دی هلاک قرض برالی مال به ورکه خو سم ته بنا راځي دا کې نشته ولی الته معین مالو الته هلاک دکو نو تا زیته او ظلم وکړلو فقراء حق دې پکې خراب کو دلته فقراء حق په دې معین مال کې نو هلاک دې ګدا ته څوک نشي ویلې تر فقراء حق هلاک کړي دی اوس به بهر حال ورکه بلکې دلته هلاک او استهلاک برابر دي سم ته برابر پوه نه شي بخواله وګورئ الا ان المال مگر دم خبر دا چې مال چې دلته غیر عین د معین نه دی فای مال اصابه کم یو مال چې دې سړي ته ورسیږي من بعد د نفس یعنی د هلاکت او د عجز نفس دامت به دغه کفاره به دائم په دغه مال پوري دامت به القدره دائم به په دغه مال پوري قدرت کفاره به ور کوي ولهذا سا والاستهلاك والهلاك دغه وجه د چې استهلاک برابر دی د هلاک سره دلته ها هونه دلته یعنی دواړه چې دي سقوط د کفاره کوي کفاره مالی او صوم تبرازي ولی لین اعدام التعدي الى محل مشغول ذکر دلته تعدی نشته ظلم نشته په یو محل کې یو مال کې چې کوم مشغول دی به حق د غیر باندې لکه زکات کې د سائل حق پکيو دلته خو چا حق پکې نه دی متعلق شوی دانش ویل چې برانه حق پکيو او ته هلاک کو دغه حق د خراب کو التدا ویل شي ځکه معدوم دی ظلم زیاده اعلی محل په یو محل کې چې هغه مشغول داسې محل هغه حق جوړ شوی دی د غیره مشغول دی به حق الغیر معنا چې د غیر حق پکې جوړ شوی په دې قصه پوهه شولې واما الحج فالشرط فيه الممكنه من السفر المعتاد لکبر وګورئ مې ما ته ویلو په دې څلورم باس کې د قدرت تقسیم کوي ممکنه میسره ته د ممکنه تعریف یې ولو کو به دغه حکم بیان کو د میسره تعریف یې وکړلو دغه حکم بیان کو باغې باندې موږ درې تفریعات وکړه درې تفریعات او سره د ممکنه تعریف هم شوی دی حکم بیان شوی حکم ادارې به ور چې دا تفریعات په ټیک شي مثالونه ورسولېږي حکم ادارې ک قدرت ممکنه یو پراله او به لری شو واجب نه ختميږي غیر پر آسان الفاظ سو چې د بقای واجب د پاره دوام د قدرت ممکنه
شرط نه دی یو پر د قدرت رااله وجوب رااله کبه قدرت ختم شو ختم دی وجوب نه ختمي او قدرت مسله کې وجوب ختمه نه دا څه وکنه راځي حج کې حج مشروط دی په قدرت ممکنه باندې اول دا ثابتو چې دی کې قدرت ممکنه دی او به دا به حکم لګاو اوري حج چې کوم دی حج ټول کتابونو کې د علماء اجماع ده حج په سړي کله فرض کیږي چې کله سړی د زاد او د راحله ماری قادر وي راحله سفر ور سره وي یعنی نن سبا سره سفر بیسی وي کوي ور سره وي کوم ویزه به لګي د تک را تک کم خرچه کیږي دا ور سره وي او زاد معنا ال تک کم خرچه بیسی یا غور سره وي ال په سلیمانی حج لازم دی او نن سبا صلیح خرج دی ری کنه نو کور کې دومره پیسې بریدي سلوي خرج دغه گزاره پکېږي دا زاد او راحله شولخه حج کې څوک شرط زاد راحله یعنی سواری زاد معنا توخه خوراک نو توخه دار چې الته لال شي الته مر سره ور سره او مخکې به خلکو وګدو سفرونه کول میشتو پلاره به مر سره نن سبا اسانه خبره ده الته کوم خرچه کیږي غور سره ویدل ته کور کې سلوي خرج حج کې دیریږي یا کديش دیریږي کار څومره دیریږي دومره خرچه کوروله تفریح او راحله مطلب د جاز کوم ټیکټي او کوم خلک کوم پیسې لري دا ور سره وینن سبا صحیح ده دا به کې شرط شته چې الکه خادمان دی ور سره ډیر وي دا به کې شته ډیر سوارې نه دی ور سره وي بل اجماع دا شرایط نشته په دې مسله باندې وایي شوړي بل اجماع دا شرایط نشته دي چې چری دا وې موږ ویل یو سر پکې لري حالان کې دا نه دي پته ولګي دي چې یو سر نشته بلکې قدرت ممکنه باندې مشروط دي کچري ګڼ خادمان پکې شرط وي ګڼې سواری شرط وي البا یو سر وي لہذا اوس په حکم ولګوي چې قافله روانې ده او سړي خو قدرت پزاد او راهري ور روان نشو قافله چې مخ کلاړه ورسید یا نه درسیدلې خودنه مال زاد او راحله ختم شو هلاک شو دي ان اوس هغه قدرت ختم شو نو دا ته څوک نشي ویل چې حج درنه ختم حج درمانه لازم دی اوس ولې موږ حکم څه ویلو چې بقای واجب د لپاره دوام د قدرت ممکنه نه دی شرط په دې مثال پوه شو وګورئ واما الحج ور حج دی فشرط فی شرط حج کې الممکنه من السفر هغه قدرت دی قدرت ممکنه دی شرط بدی کی قدرت ممکنه دی مینی بیان کی چې هغه سفر معتاد دی د سفر معتاد قدرت بوي براحلتن چې د سفر معتاد قدرت پر راحله سره وزادن او بذات سره حاصلېږي واليسر او بدی کی حج کی اسانتیا چې دا لا يقود ان واقعي الا بخدم مگر په خادمانو سره واوان په مددګارانو او مراکب او ډېر سوارانو سره وليس ذلك بشرط بالاجماع او ډېر خادمان ډېر مددګاران ډېر سوارین نه دي شرط بالاجماع ټول اجماع د علماء فلذلك اوس په حکم تفرید حکم به کوي دغه وجدا لم يكن شرطا لدوام الواجب فلذلك دغه وجنه چې دا قدرت ممکنه معنی مشروط دي لم يكن نه د دوام د قدرت ممکنه شرطا شرط د پر د دوام د واجب دلته بم نوی کا کستا قدرت ختم شو ما هغه زاد او راحله دي ختم شوله یو بر درمانی وجوب را له ولا نړي او به ختم شوله هم وجوب نه ختمي وعمل کوم دي وكذلك سرقه الفطر بیلک برو غوري ونی سي دوی تفریب کوي دوی مثال بیانې د قدرت ممکنه ده پاره نغدار سرقه فطر دا واجب ده د حنابه په نظام او دا په قدرت ممکنه باندې ده اول دا ثابتو قدرت ممکنه باندې ده به بیرسته حکم لګاو هغه دا سیمونی شي من احناف وایي او سره د نصاب مالک کنه د نصاب کال به درشي وي او کنه وي نمو پکې وي او کنه وي دې سړي باندې صدقه فطر واجب ده موږ د بار دلیل چې دا په قدرت ممکنه باندې مشروط دی هغه دا چې دې کې موږ شرط نه غنو چې په مال وکال تیر شوی خو بس د اختر د روزي اخیری ورځ نور پرې وتلو د اختر شپه شروع شوله بس تا باندې نفسي وجوب را لګا مسله پوه شوله لکه دغه وخت د نصاب مالک وکنه پتا باندې صدقه فطر واجب دی
رسي کدا کو وخت ته نصاب مالک شری په دغه وخت کې ام صدقه فطر باندې واجب دی دا پکې نه د شرط چکال تیر شي اله واجبي دا پکې نه د شرط د نصاب بنمو پکې وي نامي نصاب به اله نه کنامي وي او کو نوي کال تیر شوی وي کنه وي صدقه فطر واجب ده لکه چری دا په قدرت میسر باندې وي نو شرط به پکې دا وي چې کال پکې تیر شوی لکه زکات کیو او کنو کچې دا په قدرت میسر باندې مشروط وي به ولا شرط دا وي چې نامیواله ولا شرط وي الان کدلته نامیواله شرط نه دی نه رسې په مسله باندې نه پته ولګي چې کوم قدرت باندې مشروط دی قدرت ممکنه بل اور بل دلیل دی که یو ځلی سره کپڑے ورسوي کپڑے ورسره وی استعمالي او درې جوړو نزيتي دا هم په نصاب کې شماري الان کې کپڑے د استعمالي بهم په نصاب کې شماري سره دینه کپړو کې مالی نامي نه دی کپڑے استعمال والا کپڑے چې دی مالی نامي بهم په کې شماري دا دلیل د خبره دی چې په قدرت میسر نه دی مشروطه که دومره سختی پکې راغه کپڑے چې استعمال وي او د دریو نه زیات شي ابم نصاب کې شامل دا یو سر دی که سختی ده سختی نه پته ولګي چې په قدرت ممکنه باندې شرط دی نو اوس په حکم ولګوي کچري پیسې ورسکی پورا ورسره وي او سره کیفیت لري ورنکړه ورستو مکمل غریب شي یو روپې مو سره نشته نو ته واجب د نه دی ختم شوی ځکه دوام د قدرت ممکنه بقای واجب د بار شرط نه دی په دې مسله پوه شئ نبی احناف تاسو کې غنا ولې شرط کوي دا اعتراض په څوک کې لکه شوافی او رائے دا که وسلی سره د یو ورځ شپې نه زیات خوراک ور سره وکنه زیات خوراک سکاک وغیرہ سامان ور سره دا به سره کیفیت ور کوي دا نصاب شرط کول دا یو سر دی موږ نه نصاب شرط کول یو سر نه دی نصاب د دې لپاره دی چې بل غنی کی یو سری سره یو شپې خوراک سکاک ور سره دی کده ته وي ته سره کیفیت ور کا نه دا بینن یو لور کی سباله مکنه غواړي ما سره سره زبدي مولي سبل ور کا اختر ورځ زبې او ته چلګه تاسو هم یو ورځ خوراک سکاک در سره دی او سیماله واپس تراکا دا قلب موضوع شو نبی کې نصاب منغواله شرط کو دې لپاره چې په دې صدقه فطر کې نبی له سلام تاسو ادا کې ان ظهر غنا یعنی دا هغه کس نه چې مالداري نه ادا کې مالداري علی چې سره د نصاب مالک یې وګورئ رخصان نته چې د نصاب مالک بل بغنی کی صدقه فطر سره چې خپل نه غنی بل بچ غنی کی ځکه موږ له نفس نصاب شرط کوه وکذالک هم دغه شان صدقه فطر دا په قدرت ممکنه باندې مشروطه ده لم تجب نه واجب بصفت اليسر سره نه واجبہ بل بشرط القدرت بلکې بشرط قدرت ممکنه باندې مشروطه ده اول غنا چې هغه نفس غنا ده غنا ول شرط کې زکا هر دې دلیل پیش کوي امام شافعي سے غنا شرط نه غني ليسير الموصوف به زکا تمثله چې موصوف په غنا باندې وي دا وګرځيږي اهل للاغناء اهل دې وګرځي چې بل غني خو کی کنه نو که غنا نه ویني بل به غني کولای شي نشي غني کولای الا ترى تنګوري اوس دا ثابتې چې قدرت ممکنه معنی مشروطه ده انه يجب بثياب البذل صدقه فطر چې دا واجب دی په ثياب بذل او معنی هغه استعمال په کپړو معنی ولا يقع به اليسر او په دې واجب دل نو واقع کیږي بده سره یو سره دغه یو سره نه لې نو په هغه کپړو باندې استعمالي په دې باندې واجب شي نو دا ولا يقع باليسر نو واقع کیږي بدی سره به یو سر دا یو سر نشولو ولی لان ليست بناميه دا کپڑے خو ناميه نه دي نو فلم يكن البقاء وسب حکم لګي لہذا ندا بقاء د وجوب د صدقه فطر مفتقرا محتاج ندا الى دوام شرط الوجوب چاته چې دایمي به شرط د وجوب یعنی نصاب بدایمي وي دي تنه دا حکم ولګول کدیتا نه د محتاج یو پر چې وجوب رااله شرط د وجوب رااله نصاب بے دینی وی خیر دے حکم درمانی واجب پاتے بوی پوئے شلے بھی بس تے